وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. د دې آیات لاندې مفسرین لیکي وی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي تیر شوی دی. د قوم اشعریین دی راله مسلمانان شو، اسلام کې داخل شو. بیا یو ورځ داسې کار وشو چې دی سره د خوراک سکاک سیزونه ختم شو. د لوږې حالت پې راغې، مالی حالت کمزور و، خوراک سکاک ورسره ختم و. نو دی داسې کار وکړو چې یو کس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې ولیږه چې ورشه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته زمونږ دا حال بیان کړه چې دغسې یاره مونږ حالات لږ خراب شوي دي، لوږې تندې را باندې تېرېږي، لہذا ته راله څه انتظام وکړه، څه خیر خیرات صدقه زکات چا راوړي، بل څه انتظام راله وکړه. دغه کس راغی چې جومات ته راننوته او نبی علیه الصلاۃ والسلام دا آیات لوسته: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. دی کس چې د آیات واورېده نو هغې خو پوهېدل په عربۍ باندې چې په دې آیات کې الله جل شانه فرمایي چې د هر څیز د رزق ذمهواري ما اخیستې ده. نو دی وایي چې ماله بیا حیا راتله چې د دې د پاسه مې پیغمبر علیه السلام ته وي چې موږ له د رزق انتظام وکړو او موږ اوږي یو، موږ له څه پروګرام برابر کړه. ځکه چې دی وایي چې قرآن کې الله فرمایي پیغمبر علیه السلام د خولې نه ما واورېدل چې د رزق ذمهواري الله اخیستې ده، نو بس الله به راله رزق راکوي که نه. نو دی را واپس شو، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبره ونه کړه. د دې نه دا خبره معلومیږي چې د صحابو ایمان ډېر کلک و، په دې آیات باندې پوخ یقین او د خدای په ذات باندې کلک ایمان او یقین چې الله فیصله کړې ده، الله جل شانه ویلی دي چې زه به هر چا له رزق ورکوم، بس موږ له به م راکوي. بهرحال دی واپس راغی، ملګرو ته تپوس وکړه لکه څنګه چلو شو، وبه شي وي الله به خیر کړي. هغې ته یې وضاحت ونه کړه چې داسې داسې چلو شو. لږ ساعت پس څه ګوري چې یو دوه کسه راله او هغې سره پټری کې یو غټه ټری ده ورسره، او په هغې کې چې کوم دی خوراکونه دي، خوراک یې دی له ورکه، هغه ټری یې دی له ورکه، هلکه دا وخورئ. بس دی وخوړه. اوس دغه نورو ملګرو وي چې هلکه د نبي علیه السلام ډېره مهرباني ته ورپسې تللی وي او موږ له یې خو ډېر ښکلی خوراک راولېږو. او یو دوه کسانو له بیا چې کوم دی نو هغه لوښي واپس ورکړی چې دا لوښي نبی علیه الصلاۃ والسلام له اوسه ورته شکریه ادا کړه چې ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو موږ له روټۍ راولېږله. چې هغه کس راغی لوښي راوړو، پیغمبر علیه السلام ته وی حضرت دا ستاسو لوښي دي او دا واخلئ. او ته ویله څه لوښي، ما ته خو پته نشته. وي دا تاسو موږ له روټۍ رالېږلې وه. پیغمبر علیه السلام حیرانتیا سره تپوس کړي څه روټۍ، ما ته خو پته نشته، ما خو روټۍ چاله نه لېږلې. ده ورته ویل یاره داسې کس چې موږ تاسو له کس رالېږلی وو، داسې داسې چلو شو. چې خبره تحقیق له ورسېده، هغه هلک وی چې یاره ما د حیا د وجې نه بیا تاسو ته ونه وې، ځکه چې ما دا آیات واورېده نو ما وی چې الله به موږ له انتظام کوي، الله به موږ له رزق راکوي. نو زه دقسې واپس رالم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي دا الله پاک تاسو له چې کوم دی څه وکړو، د رزق انتظام د غیبي خزانو نه وکړو. نو چې د الله جل شانه په ذات باندې کلک یقین وي، د خدای په قرآن باندې او د خدای په آیاتونو باندې کلک یقین وي، او د خدای په ذات باندې، نو یقینا خبره چې مشکل کشا او حاجت روا رزق ورکوونکې مالک او خالق او رازق څوک دی؟ صرف د الله ذات دی.